بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یو. ناظرین پر اسکرین باندې تاسو کتئ شئ دا د مس کروشیا انانا نول درې تعلق چې کوم دی د کروشیا سره دی. ایجوکیشن سټي سټیډیم د فوټبال چې کوم سټیډیم دی په قطر کې په هغې کې دننه چې کوم دی د نازیبه لباس چې کوم دی هغه استعمال کړی و. د هغې د وجې نه دا په سټیډیم کې چې څومره سیکورټي ګارډ و هغو د سټیډیم نه بار وښکلی ده. عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده د فیفا ورلډ کپ ته شروع کېدو نه مخکې چې کوم دی قطر یو څو شرطونه ایښي وو. هغه شرطونه چې کوم دی د هغې چې چا خلاف ورزي وکړه نو قطر چې کوم دی هغو ته به د دې سزا ضرور ورکوي. قطر چې کوم دی دا یو ډېر وړوکی غونې ملک دی او د دو کارنامې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې غټې دي. نو قطر چې دا دومره خرچه کوله او دومره کوششونه کول دا یې څه لپاره کول؟ د قطر کوشش هم دا و چې موږ اسلام چې کوم دی دین اسلام چې کوم دی دا موږ مخې ته قور کړو. عزتمندو تاسو په خپله وکتل د کوم شرطونه چې هغو ایښي وو نو د هغې خلاف ورزي چې کوم سړی کوي نو د هغو سزا چې کومه ده هغه هغو ته ضرور میلاویږي. قدرمندو تاسو وکتل قطر چې کوم دی دا یو ډېر وړوکی ملک دی خو ماشاءالله یو اسلامي ملک دی او کارنامې چې کومې دی ډېرې غټې کوي او ډېر زبردست نظام یې شروع کړی دی. که تاسو وګورئ د ورلډ کپ ته شروع کېدو نه مخکې چې کوم دی قطر څو شرطونه چې کوم دي دا ایښي وو او دا یې منع کړي وو. دې کې دي شراب او دا غیر مناسب چې کوم دی لباس دا استعمالول. نو هغوی چې کومه زنانه چې کومه ده دا به په پرده کې دننه راځي دا به نقاب اچي. نو ماشاءالله موږ داسې اسلامي ملک ته چې کوم دی موږ سلوټ کوو او د دې بادشاه ته موږ سلوټ کوو ځکه یو ډېر ښه نظام یې شروع کړی دی. او دا نور چې څومره ملکونه دي اسلامي ملکونه د هغو لپاره یو ډېره غټه د عبرت نه ډکه ویډیو ده. عزتمندو اسلام په کار دی او اسلام داسې په کار دی لکه څنګه چې قطر څنګه نظام شروع کړی. عزتمندو قطر ګوره هغو په سټیډیم کې دننه شراب چې کوم دي هغه منع کړي وو. ډېرې کارنامې چې کومې دي هغه ډېره مخکې ګورئ چې څومره یورپ ممالک دي هغو قطر سره هم شرطونه ایښي وو چې تاسو چې کوم یې موږ له به په سټیډیم کې زموږ حقوق چې کوم دي هغه موږ له راکوئ. نو هغه وخت کې قطر هغو ته ها کړي وو. د قطر یو پالیسي وه. نو قطر وی چې کله موږ دا موږ له اجازت میلاو شو نو انشاءالله موږ به خپل اسلامي نظام چې کوم دی دا چلو. که تاسو وګورئ دا یو د اسلام د دعوت د خورولو دا د اسلام د خورولو یو ذریعه چې کوم دی قطر جوړه کړې ده او دا ډېر غټه خرچه یې پرې کړې ده. څومره ښایسته سټیډیم یې جوړې کړلي او د دنیا په تاریخ کې ټولو نه مهنګه ترین ورلډ کپ چې کوم دی هغه قطر سٹارټ کړی دی او صرف دې له سٹارټ کړی دی چې موږ اسلام خور کړو. په دې کې که تاسو وګورئ ډېر زیات غیر مسلمه چې کوم دي هغه مسلمانان شله. ماشاءالله موږ داسې بادشاه ته سلوټ کوو موږ داسې ملک ته سلوټ کوو. یو وړوکی غونې ملک دی خو موږ ورته بار بار سلوټ کوو ځکه چې یو ډېر زبردست نظام یې شروع کړی او د اسلام خورولو او د دعوت ورکولو یو ښه نظام یې شروع کړی. عزتمندو زموږ نور ملکونه چې دي څومره هغو له دې نه یو عبرت حاصلول پکار دي او چې څومره اسلامي ملکونه دي هغو ټولو له پکار ده چې داسې نظام شروع کړي. ولې اسلام دې ته وایي زموږ صحابهو زموږ پیغمبرانو چې څومره مخکې وختونه تیر شوي دي نو هغه داسې تیر شوي دي. نو عزتمندو تاسو په خپله وکتله او موږ داسې ملک ته سلوټ کوو موږ داسې بادشاه ته سلوټ کوو. ډېر زبردست نظام یې شروع کړی دی. الله دې قطر له نور هم د طاقت ورکړي. الله دې هر مسلمان چې څومره ملکونه دي ټول له طاقت ورکړي چې داسې نظام شروع کړي او د اسلامي ملکونه چې څومره دي دا ټول یو شي او په دې دنیا کې چې کوم دی اسلام خور کړي. عزتمندو نو موږ به تاسې نه اخره کې اجازت وغواړو د الله په امان.